تمام انسانان الله رب العزت په ډېر ښایسته شکل باندې پیدا کړي دي. ډېر یو خوبصورت شکل الله رب العزت انسانان له ورکړی دی. خو بعضې داسې بیماریانې داسې چې کله قسم دی په انسان باندې راشي نو انسان ډېر ښایسته او معزز انسان به وي، بیا ډېر بل شانتې ښکاري. تاسې وګورئ دا غټې غټې دانې دي، دا چې په انسان باندې کله راوخېږي انسان ته انتهایی تکلیف وي. بیا چې سړي تمام بدن دغه رنګې مخکې او شا تمام بدن د خپو نه د سره پورې دا غټ غټو دانو نه ډک څومره تکلیف په انسان ته. داسې عظیم امتحانونه چې کله په انسان باندې راشي نو انسان بیا څه بل شانتي. نو سوال د الله نه کوي چې یا الله موږ د داسې امتحاناتو نه وساته او داسې بیماریانې داسې دانې او داسې لا علاج بیماریانې چې کله په انسانانو باندې راشي دا د قیامت علامت هم دی. حدیث کې راځي 5 شیونه داسې دي، 5 چې کله په انسان باندې دا راشي نو انسان دې پوه شي چې دا د قیامت علامات دي. یو په هغه کې دا لا علاج بیماریانې طاعون بیماریانې چې کله په انسان باندې راشي نو تمام امت تمام تیر شوو خلکو کې په تیر شوو خلکو کې دغه رنګې د صحابو په دور کې د تابعینو تبع تابعینو دور کې د هغې نه وروسته دورونو کې طاعون بیماریانې دا غټې غټې دانې به په انسانانو باندې راختلې او د دې نه زرګونو خلک دا وفات شوي دي. زرګونو خلک تقریبا 15 پیره طاعون بیماري دا په هغه وخت کې راغلې وه او ډېر خلک په هغې کې وفات شوي وو. دا غټې غټې دانې به پرې راختلې او د هغې نه به انسانان وفات کېدل. دا داسې بیماري ده نو چې کله په انسانانو باندې راشي نو دا د قیامت علامت دی. انسان خو الله ډېر خوبصورته پیدا کړی دی، خو چې کله انسان په خپل شکل باندې شکریه د الله ادا کړي. ګوره ژبه ده، که ژبه الله دومره ستا غټه کړي نو ته به څه کوې؟ که سترګه دې الله دومره غټه کړي، پوزه دې الله دومره غټه کړي نو بیا به ته څه کوې؟ دې وجې نه په دې خپل خوبصورته شکل د الله شکریه ادا کړه. الله شکریه د شکل دا ده چې انسان سړی نو ګیره به پرېږدي. دا د الله رب العزت د مخ شکریه ده چې زنانه نو د زنانه د مخ شکریه داره ښځه چې هغه به خپل مخ پټوي، پرده به کوي. دا د مخ شکریه ده د انسانانو. لیکن نن سبا تاسې وګورئ څه حالات دي.